بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د دیباچې اوم نمبر درس شروع کو. ذکر تقصیر خدمت و موجب اختیار عزلت. تقصیر و تقاعد که در مواظبت خدمت بارگاه خداوندی می رود بنابر آن است که طایفه از حکمای هندوستان در فضائل بزرگمهر سخن همه گفتند. با آخر جز این عیبش ندانستند که در سخن گفتن بتیز، یعنی درنگ بسیار همه کند و مستمع را بسه منتظر می باید بود تا وی تقریر سخن کند. بزرگمهر بشنید و گفت اندیشه کردن که چی گویم، بیاز پشیمانی خوردن که چرا گفتم. ذکر د تقصیر خدمت او سبب د اختیار د عزلت د یکسویه یا گھٹ کے کیناستل او بعضی نسخوں کے عذر تقصیر خدمت، چونکہ سعدي صاحب ډیر د وزیر اعظم دربار ته نه ورتلو او نور درباري شاعرانو به ډیر زیات ورتله، نو د خپل معذرت دا پیش کړي چې زه چې اکثر په پیښه درځم ستا دربار ته، دغه د کوتاهی د خدمت عذر پیش کړي چې دا زه ولې زه ډیر نشم درتلی، نور به پکې سار بیګا زیرو شاعران وغیره. او سبب د اختیار د یکسویه چې زه په عزلت او تنهایی کې ما ډیر داسې د پادشاهانو یا وزیرانو دربارونو کې حاضری نشم کولی، کمه کومه، نو دغه خبره کوي. تقصیر و تقاعد کې در مواظبت خدمت بارگاه خداوندی می رود. هغه کوتاهی او سستی چې دا په دربار دا شاهی کې دا کمی زمانه واقع کیږي بنابرانس په سبب د دې وجه دی. هغه کوتاهی او سستی چې په مواظبت یعنی په لزوم د خدمت دا دربار دا صاحب کې واقع کیږي، معنا زه ډیر کم درځم بنابرانس سبب په سبب د دې وجه دی که طایفه از حکمای هندوستان در فضائل بزرگمهر سخن همه گفتن. یو طایفه یو ډلې د حاکمانو د هندوستان نه په فضائل د صدر اعظم کې خبرې کولې د نوشیروان باچا. دا بزرگمهر او وسنی ایرانیان د دې تلفظ داسې کوي، اکثر فارسی دنیا بزرگمهر، او زمونږ دا بر صغیر کې دا د دې تلفظ بزرگ جمهور یا جمهور داسې تلفظ کوي. خو نو د دې تلفظ نن سبا په دریو شکلونو دا رواج دی، بزرگ جمهور او بزرگ مهر او بزرگ مهر. نقیب احمد دیوبندی صاحب د دې په حاشیه کې لیکلي دي چې دا اصل بزرگ مهر صحیح نه دی او دا بزرگ مهر لا صحیح دی، او اصل بزرگ جمهور دی. نو بزرگ جمهور دغه ذهن دالی چې لکه څنګه هغه صدر مملکت ته وسم پارسی دنیا کې رئیس جمهور وای، رئیس جمهور. نو زما غالب ګمان دا دی چې دا بزرگ جمهور په خوا بزرگ لوی ته وي او جمهور چې د اکثریت خلکو دا منتخب کړي یو ډلې یا یو جماعت د خلکو چې هغه مضبوط خلک کی هغه مشر کی، نو بزرگ جمهور او د جمهور مشر یا بزرگ مهر، مهر محبت ته وي، یعنی د ډیر مینه او محبت والا وزیر اعظم او صدر اعظم په قوم باندې ډیر مهرباني او چې ډیر دلسوز به هغه به مشر کولو. نو دا درې وړه صحیح دي. خو نن سبا چې ایرانی ادیبانو شعر او ادب سره وابسته خلک دي ځکه دا د دې تلفظ داسې کوي بزرگ مهر، چونکې دا سادیم د شیراز او داغي خپل جبه ده د پارسیا ګړل دی، نو دغه موږ نظر انداز کولی نشو. اگر که نقیب احمد دیوبندی صاحب وایي چې بزرگ مهر دا په جیم باندې دا غلط دی، او که بزرگ مهر وي
بزر مهر نو بیا هم صحیح دی. او دلته کې اکثر تلفظ بزرگ جمهور نو دغه ما بیان کړ چې دا اصل کې بزرگ جمهور بزرگ د جمهورو نو ځکه ورته بزرگ اصل جمهور دی خو دلته کې څومره فارسیوانان چې دي دا جمهور وای جمهور نو ځکه زه بزرگ جمهور وایم. نو په فضایل د وزیر اعظم کې خبرې کولې با آخر جزین عیبش ندانستن په آخر کې بغیر د دې عیب نه د کې معلوم نک پوی پی نشو په دې بزرگ مهر کې در سخن گفتن بتیست په خبرو کولو کې ډېر بتی او سس دی رو رو خبرې کوي تاخیر کوي یعنی درنگ بسیار همه کند یعنی ډېر زیات ځند او تاخیر کوي او مستمره بسې منتظر می باید بود او اوریدونکو لره ډېر انتظار کول وی تا وی تقریری سخن کند چې دا تقریر د خبرو کی یا تقریری سخن کند د یو خبره بیان چې کوي نو ډېر سوچ په کوي رو رو کوي بیا پکې غلی کیږي لکه پاغه باندې میټینګ ناستو داغه په شمایل باندې ارچا رای ورکولا نو ویلره په د کیس دغه نشته کومه کابینه چې واسر د کې دا کمې ده چې د چې خبره کوي نو ډېر انتظار بکې سوچ او رو رو خبره کوي او خبره ته سوچ کوي بیا یې کوي نو مستمل ډېر انتظار کول پکاري چې د تقریر ختميږي زر زر خبره نه کوي وې د بزرج مهر یا بزر جمهور د واورید بشنید واورید وقف او ویل اندیشه کردن کې چې ګویم دا سوچ او فکر کول چې سو وایم او پورورو اره خبره تلم او بیا کومه د خلینو چې وباسم سوچ وکم بیس پښیمانی خوردن کې چې را گفتن دغه ډیل او تاخير دا بهتر دی دغه په خیمانه نه چې ما ولي وې دا خبره مې ولې وکړه نو چې کله زه په ډیل باندې خبره کومه په تاخير سره په سوچ سره نو هغه کې بزخ په معنی کېږم نه غلطه خبره به مې د خلینو نوزي او دا وزیر اعظم او د خبره قانونو سم سوخ نو مسادی صاحب اخر کې بیا خپل خبره لرازي سخندان پرورد پیر کوهن بیند شدانگه بگوید سخن مزن به تأمل بگفتار دم نکو گوی گر دیر گوی چغم بیندیش و آنگه براور نفس وزن پیش بس کن که گویند بس بنطق آدمی بهتر است از دواب دواب است و بهگر نگویی ثواب سخندان پرورد پیر کهن و یغه سخندان سړی او خيار عقلمن سړی تعلیم یافته سړی پرورده چې پاللی شوی تربیت یافته پیر کهن او هغه زوړ او تجربه کار بوډا چې دیو بس کوي د دیو خصوصیات به خبرو کې سي بیاندیشت خو اندیشه او تعامل او فکر بکې اول آنګه به گویت سخن بیا به خبره کوي کم چې زاړه مشران تجربه کار خلک دي تعلیم یافته دي تربیت یافته دي قابل ترین خلک هغه چې خبره کوي نو سوچ په کوي دا نه لکه د عوامو چې څه په خوله ورځي هر خبره تلیو بیا کوي مزن به تأمل بگفتار دم بغیر تأمل نه فکر او غور نه خبره مکوه بگفتار دم مزن یعنی خبره مکوه به تأمل او به فکر نکو گوی گر دیر گوی چغم وی خه خبره کوه که چېرې ډېر په تاخير سره خبره کوي نو څه غم دی هیڅ پروا نشته خو چې خبره وکړي چې هغه کره خبره یې سمې بیندیش و آنګه براور نفس وی اول خه فکر وکړه سوچ وکړه او بیا خبره وکړه براور نفس ساو چلوه یعنی خبره وکړه وزان پیش بس کن کې گویند بس او دا غینه مخ کې بس کا چې خلک وی الکه بس ته نور خبره مکوه یعنی ډېر وګدې خبره په دې باندې خلک ستومانه کیږي مطلبي خبره کوه او لګي کوه بنطق آدمی بهتر است از دواب په خبرو گفتگو سره انسان د چارپیانو نه بهتر دی خدي دواب است بهگر نه گوي ثواب چارپیان ستانه بهتر دي چې چره سمه خبره نه کې
برابر خبرې نه کوي، درست خبرې نه کوي، د خیر خبرې نه کوي، نو بیا نه چارپیان ښه دي، ګونګیتوب دی بهتر دی. نو اوس سعدي بابا وایي چې زه دا ستا دربار ته ډېر نه ارزم. پس کیفه پس څرنګه در نظر عیان حضرت خداوندی عز نصره که مجمع اهل دل است و مرکز علمای متبحر، اگر در سیاقت سخن دلیری کنم شوخی کرده باشم و بضاعت مزجات به حضرت عزیز آورده و شبه در بازار جوهریان جو نیارد و چراغ پیش آفتاب پرتو ندارد و مناره بلند بر دامن کوه الوان پس نماید. نو څرنګه وځه په نظر د عیانو کې، عیان جمع د عین، مراد ته دلته خواص و مشران د حضرت یعنی د دربار، عیان حضرت خداوندی یعنی مراد د دربار شاهی د بزرگانو په وړاندې عز نصره کې مجمع اهل دل است چې د دربار مجمع د اهل دل دی، صاحب دلانو دی، دلته را جمع کیږي ډېر لوی لوی خلک. و مرکز علماء متبحر، و مرکز علماء متبحر، او دا مرکز دا متبحر علماء دی، یعنی ډېرو لوی لوی علمانو مرکز دی، یعنی د سمندر په شان علمونه چې هغه علما د زده په دغه کې ناستی دربار کې. اگر در سیاقت سخن دلیری کنم شوخی کرده باشم. مثلا که زه سیاقت اصل کې دا سروي چې شړې ورپسې روانې او په یو روش روانې دي ته سیاقت وایي. همدغسې دا بیان کولو د خبرو کولو یو طریقې ته دې ته هم سیاقت وایي چې په کومه طریقه به باز کې خبرې به مخکې ته بوځې. نو که زه چېرته په دې روانګۍ د خبرو کې دلیري کنم، جرأت وکړمه د هغوی په وړاندې، مرکز علماء متبحر اهل دل خلق دي، شوخي کرده باشم، وی دا به ما بې حیایي کړي، بې ادبي به مې کړي د هغوی په وړاندې خبرې. لکه زما خوله خو خامخا زه خو خبرې کومه، نو ډېر احتیاط کومه چې خولې نه به مې څه وځي، هغه کمزورې خبرې لوی لوی علما دي. و بذات مزجات به حضرت عزیز آورده، او زما دا خبرې به داسې چې یعنی داسې بې قدره غونتې اسباب دربار د شاهي ته خلک ډېر عزتمن شي وړي او ډېر قیمتي وړي. نو که زه داسې کمزورې خبرې مې د خولې نه وځي، د دې مثال به هغسې لکه بذات مزجات، لکه کوټه اسباب او سرمایه سړی وړاندې کوي چې هغه چلیږي نه، نو ما به بیا دا چل کړي. و شبه در بازار جوهریان جوی نیارد. شبه اصل کې خو شبه یا شبه دا مثل مانن او مشابهت ته هم وي، خو دلته شبه داسې بې قیمته څیزه لکه د نقیب احمد دیوبندي صاحب وایي شبه مشکڼه ده، د مشکڼې په شانه، خو نه شبه چې ده مس زر ده، او یا یې داسې دغه کړې ده چې را داسې یو پړقېدونکې تور شان کاڼي، هغې ته به ایرانیانو شبه ویله. لکه قیمت یې نشته د جوهریانو د سرو زرو، خو یو قیمتي غوندې ښکاري، لکه دا بعضې معدني کاڼي قیمتي خلک ترې غمي جوړوي، دا قیمتي نه دی خو ځلېدو به شبه به ورته وي. نو دا ګوره په بازار د جوهریانو کې یو وربش ارزش نه لري، په یو وربش یې څوک نه اخلي. وی زما مثال به داسې زما دا خبرې هلته خو ټول جوهریان دي، قیمتي خلک دي. او بعضې نسخو دلته نیرزد لیکلی چې دغه کنجکه یغه دا بې قیمته سکه چې دغه چې دی کاڼې دا په بازار د جوهریانو کې ارزش نه لري د وربشي عمره. و چراغ پیش آفتاب پرتوی نه دارد، لاټین یا شمع د انور په مخ کې دا رڼا نه لري. و مناره بلند بر دامن کوه الون پس نماید، یو اوچته مناره ده د کوه الون د لاندې د هغې په لمن کې، نو دا ټیټه ښکاري، دا مناره کار څومره اوچتې، خو لیکن د کوه الون په وړاندې دا کوه الون د الوان غر په ایران کې یو غر دی، د همدان د ښار په جنوب کې واقع دی، کوم ځای چې د ایران د همدان ښار دی هلته کې دا غر دی. نو سعدي بابا وایي چې که دلته کې هر څومره اوچته منارې نو کوه الون ته خو نه رسي که نه، د غر په وړاندې خو هېڅ حیثیت نشته. اصل دا مناره ده، خو د دې تلفظ زیات په مناره کېږي، مناره بلند او په اردو کې ورته مینار هم وایي. اکثر دا مناره د جوماتونو کې چې
زیاده رڼایي خلک پکې رڼاګانې بلپونه هم لګوي او یا د بانک دپاره پکې اوچتې لوسپیکرې ولګوي هر طرف ته یې خولي نو دې ته څه وایه منار وایي مناره فارسی کې هم وایي او پښتو اردو کې هم تقریبا دغه څوک مناره وایي او څوک مینار وایي دا دریو ژبو کې مشترک لفظ دی نو دا ټیټ ښکاري نو سعدي بابا وایي چې مثال مناره بلند د غره په وړاندې ټیټه ښکاري نو زم اگر که دغه یمه زما نوم او شهرت شته خو زما نه دغه تا سره چې دربار کې کم کسان ناست دي هغه داسې دي لکه غرونه دا خپل کسر نفسي کوي کنې ټول روټ خلاصو پاچا ته چې ناستو سار بیګا ابه خوشحالولو او سعدي بابا خدا خو قیمتي سړی د به ځان د نه خلاصېدو نه به ورتله د دې دربارونو ته نو ځکه یې عذر پیش که به درجې مجبوري به ورته خپل کسر نفسي وکړه چې زما دومره تا سره چې کم کسان ناست نو دا زمونږ نه په علم تقوا و کمال کې ډیر اوچت دي هر که گردن بداوا افرازت خیشتن را بگردن اندازت سعدی افتاده است و آزاده کس نیاید به جنگ افتاده اول اندیش و انگهی گفتار پای پیش آمده است و پس دیوار نخل بندم ولی نه در بستان شاهدم من ولی نه در کنعان او دا داسې راغلی دی اول اندیش و انگهی گفتار یو نسخه کې پای بس آمدست و پس دیوار او نخلبندم ولی نه در بستان دا یو نسخه کې داسې راغلی نخلبندی دانم ولی نه در بستان و شاهدی پروشم ولی نه در کنعان دا ټول صحیح دي هر که گردن بدا و افرازت او د دې تلفظ داسې کوي پرسیوانان اکثر دا ما مخکې ویلي د غالف مقصوره دا نه وایي ولاړه داسې وایي هر که گردن بدعوی افرازت خیشتن را بگردن اندازد هر که گردن بدعوی یا بدعوا دواړه تلفظ صحیح دي او دا خو زه ځکه دا وضاحتونه کوم سبا به څوک بدعوي وایي او تاسو به وایئ چې دا غلط دی نو دغسې به ځکه غلط نه وایي چې د هغوی خپله ژبه ده چې هغوی دعوي وایه د هغوی خبره ستانه مضبوطیږي دلته بعضې وخت کې نور اصول کار نه ورکوي د اهل لسان په وړاندې صرفي نحوي وغیره هر که گردن به دعوی افرازت خیشتن را به گردن اندازت هر څوک چې خپل سټو په دعوی سره اوچت کی د یو خبرې دعوو کی چې همچومن دیګرې نیست زه چې څومره پوهېږم بل څوک نه پوهېږي نو سعدي بابا وایي خیشتن را به گردن اندازت ځان به په سټو الټه وغورځي یعنی ځان به خراب کی دعوه نه ده فوق کل ذی علم علیم دار عالم د پاس عالم شته سعدی افتاده است و آزاده کس نیاید به جنگ افتاده سعدی چې دی دا ځان یې غورځولی دی عجز واقع شوی دی و آزاده تاریک دنیا دی دنیا د خلکو ته پرېښې دی دنیا پرواګانې نه کوي قناعت اختیار کړی دی چا نه تمې نه کوي کس نیاید به جنگ افتاده او یو سړی د پریوتي مقابلې له څوک نه راځي کار څومره پهلواني چې یو سړی مخکې نه ملاستي یو ځي کې څوک یې څه کوي چې مقابله کوي چې څوک پتون چاته وي او میدان ته وځي نو هغه سره مقابلې کوي او سعدي بابا وایي زما د ډېر زور نشته مقابلې او زما مزاج داسې نه دی چې زه دعوې وکړم او یا علماو سره بحثونه وکړم او ځان غټ ثابت کړم دا کار وایي زه نه کوم اول اندیشو او اکثر به دې څه کولو چې په دربارونو کې به د اکثر د خلکو دا دغوي پادشاهانو به څه چل کول چې دیو بیا په باسونو واچول او خوند به یې ترې اخیسته یا دوه شاعران به لګیا که یو به یو خوانه شعر ویل بل بل خوانه او بیا به دی به پرې ټایم پاس کول او سعدي بابا دا کارونه کول نه بس زه به په هېڅ هم نه پوهېږم د مطلبي کار کولو مقابلې نه کولې او نه خپل دغه کولو کني د سره هیڅ چا باس و گفتگو نشوه کولی د په خبرو کې دته دعا شوه په باسونو منطق و دلیل کې اول اندیش و انگهی گفتار او اول خو او دلته کې دا داسې تلفظ هم کیږي سعدی افتاده است و آزاده کس نه آید به جنگ افتاده د ایران پارسی زبان دا داسې وایي سعدی افتاده است و آزاده کس نه آید به جنگ افتاده دال له کسره ورکوي موږ څه ورکو فتحه دا دواړه څوک بعضې پرسیوانان خو دغه زیات د نور دنیا کې افتاده او آزاده د دیو د لهجه بغیر د ایران نه نور کمه ده نشته
اول اندیش و آنگهی گفتار، پای پیش آمد است و پس دیوار. او اول ښه اندیش فکر وکا او بیا خبرې وکا، گفتار وینا وکا. بنیاد اول دی او بیا په دیوال خلق جوړي، بنیاد به صحیح جوړي. او یا اندیشه، بعضې نسخو کې اندیشه راغلی، اول اندیشه و وانگهی گفتار. او دویم مصره کې داسې راغلی پای بس آمد است و پس دیوار. پای بس بنیاد ته وایي، وی اول بنیاد راغلی دی او بیا دیوال. اول خلک بنیاد جوړي ښه مضبوطه، نو بیا په دیوال کوي. نو دغسې څنګه چې د دیوال لپاره بنیاد ضروری دی، داسې د خبرو لپاره اندیشه او سوچ او فکر دا لازمی دی. سوچ او فکر به کې، بې سوچه به خبرې نه کې. نخلبندم ولی نه در بوستان، شاهدم من ولی نه در کنان. زه نخلبند یم، باغبان یم، خو په باغ کې نه. مطلب د ده دا دی چې داسې لږ ډېر پوهېږم، خو باغواني مې نه ده کړې. څومره چې بیا د باغوانانو تجربې په دې نخلبندۍ کې یا دا پیوندونه لګول وغیره که نه، د باغ خصمانه او خدمت دومره نه یم. وایي زه مطلب دا دی چې زه عالم و فاضل یم، خو په دربار د پادشاه کې خو نه یم که نه. په کلو ملو کې هوا خوا دې خوا علاقو کې دربار د پادشاه کې خو ډېر متبحر علما راځي. نو شاهدم من ولې نه در، معشوقه خو یم، حسن لرم، خو په کنان کې نه. د یوسف علیه السلام په بازار کې هغسې هلته خو زه نه چلېږم که نه. یوسف علیه السلام په مقابله کې خو زه څه نه یم. او یو نسخه کې داسې راغلی دی د دې نخلبندم ولې نه در بوستان، شاهدم من ولې نه در کنان. په یو ګلستان کې داسې راغلی نخلبندي دانم ولې نه در بوستان. زه نخلبندي علم باندې پوهېږم چې دا پیوندونه لګوي کجورو ونو ته یا نورو، دا خاص تجربې د باغوانانو چې د زراعت علم چا سره وي. خو لیکن په باغونو کې نه، داسې لږ ډېر پوهېږم چې هلته یو ونه نیمه د هغې نخلبندي کوم یا پیوندونه لګوم. او شاهد یې پروشم، زه معشوقې خرڅومه، خو په کنان کې نه. هلته زما معشوقه چې زه کومه خرڅومه، نو هغه هلته نه خرڅېږي. یا شاهدي خرڅومه، حسن خپل خیمه، خو کنان کې نشمه. ولې چې هلته حضرت یوسف علیه السلام حسن ته خو هېڅوک نه رسي. نو داسې زه یمه حسین، په دنیا کې مشهور یم، خو د دربار پادشاه کې نه یم. لقمان را گفتن، لقمان ته چه وویلې چې حکمت از کی آموخته. حکمت د چا نه زده که؟ گفت از نبیان. هغه ویلې د ړندو نه مې زده که. که تا جای نبینن پای نه نهن، چې تر څو ځای ونه ویني نو قدم نه ږدي. څه مطلب؟ په لیدلو د زړه یا د عقل سره. اول هغې د اړون چي، نو د سره چې کومه عصا یا لښتې یا کونټۍ، نو مخې ته یې داسې په ځمکه چې کنده مخې له ورشي، بیا خو په نه ږدي. نو چې هوارې رواني، چې کوم ځای کې شک راشي نو قدم نه ږدي. نو لقمان نه چا تپوس وکړو چې تا دا دومره عقل او دانایي د کوم ځای نه زده کړه؟ هغه ویل د ړندو نه. که تا جای نه بینن پای نه نیهن، چې ځای تر څو ونه ویني په خپل ذهن او عقل کې، وایي هغه قدم نه ږدي. همدغسې قدم الخروج قبل الولوج، ړومبی که تدبیر د وتو مخکې د ننوتو. یو ځای ته چې ته داخلېږې، نو د تدبیر د وتو یا یو ځای ته ځې چې بیا به په کومه لار وځې. جنګ کې چا سره د تېښتې لاره هم سیکه چې په دې لاره به زه واپس وځمه. دا یو ضرب المثل دی. ړومبی که انتظام د بهر تلو مخکې د داخلېدو نه. ته داسې یو ځای ته لاړ شې یا یو دغه دریاب ته ور ننوځې او بیا ترې وتې نه شې، نه، اول به د وتلو غم کې. مردیت بیازمای وانگا زن کن، خپل مردیت وازمایه او بیا ښځه وکړه، اول ځان وتله. نو د دې نه څه مطلب دی؟ مردیت بیازمای یا مردیت. نو دلته د اکثرو شارحینو بل شان تشریح کړې ده چې مطلب ته دغه وکړه. مطلب یې دا دی چې ته قوت جماع که چېرې تا کي، نو ښځه وکړه، ځان وتله. نو بیا ورپسې ډېر لرې لرې تلي دي، چېره ځان به ته ټسکی، چېره ته د جماع قابل یې او که نه. نو دغه تشریح صحیح نه ده. د هغې وجه دا ده چې دا د قرآن او حدیث نه هم داسې د دې استنباط نه کېږي چې لکه ته یو نکاح کې او استطاعت د نکاح راغلی دی، خو دا پکې شرط نه دی او نه دا لکه د دې نه نور شرایط باندې دغه کېږي. مثلا قرآن شریف کې سورة نساء کې راځي چې ومن لم یستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات.
وی هغه څوک چې ستاسو نه طاقت نه لري استطاعت تولا د جهته د مالدارۍ نه استطاعت وس نه لري چې نکاح وکړي د پاکلمنو اصیلو آزادو ښځو سره فمما ملکت ایمانکم پس د هغو وینځو سره د نکاح وکړي چې مالکان شوي دي ښی لاسونه ستاسو من پتایاتکم کوم المؤمنات هغه وینځې چې مسلمانانې دي ایمان لرونکي دي. نو ګوره دلته تولن راغی دلته پکې دا شرط شو چې استطاعت ولري مثلا نفقه هغې دپاره د کور د مهر د دایګي دلته هم پکې استطاعت شرط شو. یا مشکات شریف باب النکاح کې چې کوم حدیث دی اولنی حدیث د عبدالله بن مسعود پر روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یا معاشر شباب ای دا ځوانانو ډلې شباب جمع د شاب ځوان ته وایي ای د ځوانانو ډلې من استطاع منکم الباء هغه څوک چې طاقت لري ستاسو نه یعنی طاقت د نکاح مراد استطاعت دی دلته صرف باء نه جماع مراد نه ده چې دا طاقت لري فلیتزوج دی خو د نکاح وکړي فانه اعز للبصر واحسن للفرج ولې دا نکاح چې دی پټون کې د نظر لره د نظر حفاظت په دې سره کیږي او فرج لره احسن کار دی ښکلې طریقه ده چې د هغه تحفظ او حفاظت وشي غلط استعمال نشي. ومن لم یستطع فعلیه بالصوم چې څوک طاقت نه لري مطلب استطاعت نو په ده باندې دی روجي نیولو فانه له وجاء دا روجي نیول د ده دپاره داسې دي یعنی کسر الشهوت شهوت به په دې سره مات شي. دلته د وجاء خسی کولو نه مراد څه دي کسر الشهوت دی دا متفقون علیه حدیث دی. نو ګوره دې کې هم چې دی که چېرې دغه استطاعت مالی نه وي نو ولې ویل چې روجه ونیسئ که په دغه موږ صرف د په دې معنا لو چې دی نه جما مراد ده که طاقت د جما لري نو بیا به پکې دا خبره هم نه وي چېره که چېرې وس یې نه نو بیا دې روجې ونیسي نو دا استطاعت نه مراد څه دی. او بیا د دې حدیث په دغه کې عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه د با څلور تحقیق کړي دي چې با نه څه مراد دی اشهة اللمعات کې همدې باب نکاح کې دیزي کې هغه یو معنا دام کړی ده وی یاره د دې نه یو مطلب منزل او کور هم ته اخیستی دی چې لکه یو سړی یو شرط دا دی چې استطاعت لري چې اوس کور او کوټه د ده نه نو گویا کې چې د استطاعت د نکاح نشته نو نه دی کوي کوټه لازمي ده دا به ګوري دا به پیدا کوي او کالي او کار څه کوي ولې چې بیا وایي پارسای کې دی هغه چې هر کې زن کند لابد را منزل باید گرفت کور خو به هغه له نیول پکاري که نه نو چې اوس د سړي اډو کور د کوټې ځای نشته نو د دې استطاعت نشته دی دې نه کوي. نو دا مطلب زمونږ دا د سادي صاحب هیڅ کله دا داسې خبر هغه نه کوي یا د ضرب المثل چې د قرآن او حدیث سره متصادم راشي د دیو کمال او مقبولیت په دې کې دی چې ته څومره خبرې او ضرب المثالونه نو هغه به دغه کې دن ني نو شریعت کې دا اصول نشته دی چې اول به سړی ځان تلی بیا به نکاح کوي او د دې به ټیسټینګ کېږي دغه فطري غریزه الله تعالی په هر انسان کې دغه کړی ده چېرته لکونو کې به یو کس نامرده خیږي خو دلته مراد څه دی مردیت بیا ازمایې د سعدي بابا چې ته مردانګي ازماو کا بهادری او بیا ښځه وکړه چې لکه ښځې له روټۍ ورکولی شي جامه ورکولی شي د هغې له کور ورکولی شي جایز ضروریات یې پوره کولی شي نو دا څنګه شو دا خو یو تشریح شو که په دغې منګلو چې مردیت بیا ازمایې و انګه ځان کنو خپل مردانګي وازمایا او بیا ښځه وکړه بیا واده وکړه که دغه بادري درکینی او ناراسته نفقه او سکنا ښځې له نشي ورکولی نو بیا یې مه کوه. د سعدي بابا دلته دغه معنی چې ته دا شارحین یې دغه هرګز نه ده. او بله خبره دا ده چې دې درته زه یو بله معنی هم کومه مردیت بیا ازمایې وانګه ځن کن ځن دا زما غالب ګمان دا دی چې دا ګوره ځن د زدن نه دی زدن والو ته وایي او د دې نه فرهنګ امید لیکي چې د دې نه امر ځن راځي اووهه ځن سعدي وایي خپل مردیت ازما که نو بیا وال کوه خلکو سره جنګ جګړه او مقابله کوه او قرینه پې دا رستني شعرونه دی وګوره اگر چې شاطر بود خروس به جنگ متصل ورپسې دا وایي اگر چې وایي بانګي په جنگ کې ډېر چالاکي چی زنت پیش بازی روین چنگ د بازی
د اوسپنیز منګولي باس په مقابله کې بانګي خو په جنگ کې دی کولی شي، کلنګي چرګ دی او ښه جنګي دی، خو د باز مقابله نشي کولی. گربشیر است در گرفتن موش لیک موش است در مساف فلنگ. وی پیشو دا زمری دی په نیولو د مګه کې، د مګه په مقابل کې پیشو زمری دی، لیکن دا پیشو مګه دا در مساف پلنګ په مقابله د پړانګ کې، په جنگ د پړانګ کې پیشو بیا څه ده د مګې حیثیت لري. ټیک ده چې د مګې په مقابله کې دا پیشو د زمری حیثیت لري، په هغه زوروره ده. نو ګوره د دې هم دا پته لګي چې د دې دا معنی هم کیدای شي چې موږ والو چې سادي بابا وایي چې چا سره مقابله کې اول ځانو ښه وازمایه چې ته پهلوان یې، چا سره په جنګ ورځې په کبډو ورځې نو هله والو مقابله کوه، کني څه وي کني هسې نه چې پیتي دي کې. د دې نه دواړه مقصد اخیستی شي، او دا دویم دا زه چې کوم مقصد علمه نو دا خو دوی یو کتاب هم نه دی ذکر کړی، خو دا ذکر راځي چې سادي بابا دا مثال دی له ورکه چې زه د دربار بادشاه ته ورځم او هغې کې داسې متبهر علما اهل دل لوی لوی دغه او خا د دربارونو دپاره دي، نو کیدای شي اول به زه ځان وتلم مردیت وی بیا مقابله کوه. سادي بابا دلته کسر نفسي کوي، د پادشاه دربارونو له ورتلنه کني د دوی مقابله د تسګرانه نه وه، اول ته به صرف باسونه او مقابلې وي. نو دلته کې ګوره دا معنی سي کیږي چې مردیت وازمایه او بیا مقابلې کوه خلکو سره وال. نو ځن په معنی د څه راځي زدن راځي، نو کېدای شي چې دا دغه داسې مردیت بیا ازمایي وانګه زدن کن دلته پاتې شوي، ولې د سیاق و سباق وړاندې روسونه دلته وهل پکار دي اله مقابله کوه. نو دیو دغه ورپسې ډېر لري لري تللی دي دا شارحین چې اول به داسې چلو کې وکني بیا متعوق دغه وکړو موقتي نکاح وکړو، بس خبره یو طرف ته ذهن تلې تلې ورپسې اعلان کې دغه د دې سیده ساده دغه دا دی ورپسې ډېر تکلیف کړی دی. اما نو ما خبره دې پورې وکړه چې لکه د سادي بابا هر دغه چې لګم دا هر شاعر چې او د قرآن او حدیث سره ټکراو راځي، د دې مقبولیت د دې کتابونو دا دی، مقبولیت شعر کې کمال نشته نه نثر کې، چې قرآن او حدیث دغه راوستي په یو طریقه د هغې مزاج نه بار خبره به نه کیږي، او که وشوه نو بیا خو خبره ختمه شوه، بیا هیڅ دغه نشته، د شعر اهمیت نشته. اما به اعتبار وسعت اخلاق بزرگان که چشم از عوایب زیردستان بپوشند و در افشای جرایم کهتران نکوشند، کلمه چند به طریق اختصار از نوادر و امثال و شعر و حکایات و سیر ملوک ماضی رحمهم الله در این کتاب درج کردیم و برخی از عمر گرانمایه برو خرج موجب تصنیف کتاب این بود و بالله التوفیق. اما په اعتبار د وسعت د اخلاق د بزرگانو د مشرانو وسعت هم راغلی دی او داسې هم راغلی راځي، به اعتبار سعت اخلاق بزرگان، سعت کلاوالی او د وسعت چې ډېره فراخدل دي کې چشم زوای به زیردستان بپوشن، مشران او غټ خلک چې دي د عیبونو د زیردست عجزانو نه سترګې پټي د کمزورو خلکو نه، و در افشای جرایم کې احترام نه کوشن او په ښکارا کولو د جرایم د عجزانو کې کوشش نه کوي. نو کلمه چند به طریق اختصار کته وی چې دا کتاب ولیدي کې نو دا ځکه لیکم، کلمه چند به طریق اختصار یو څو خبره په طریقه د کو اختصار سره نوادر د عجایباتو نه و امثال او د مثالونو نه و شعر او حکایت د شعر او کیسو نه و سیر ملوک ماضی او هغه سیر جمع ده سیرت شو دا خویونو د پادشاهان ماضیونه رحمهم الله الله دې په رحم وکړي درین کتاب درج کردیم. په دې کتاب ګلستان کې مې ولیکل و برخه از عمر گران مایه برو خرج او یو حصہ د قیمتي عمر مې په خرج کړه موجب تصنیف کتابین بود، سبب دا جوړولو د کتاب داو و بالله التوفیق او د خدای نه توفیق غواړم. بیمانت سالها این نظم و ترتیب، بیمانت سالها این نظم و ترتیب ز ماهر زر خاک افتاده جای، غرض نقشه است که از ما یاد ماند که هستی را نمی بینم بقای، مگر صاحب دل روزه برحمت کند در کار درویشان دعای. کلونه کلونه به دا نظم و ترتیب د ګلستان پاتې باقی وي، زما هر ذره خاک افتاده جای. سادي بابا وی زه به نیم او زما خوره به ځای په ځای خوره شوي کېدی شي زما د مرګ نه وروسته چې زما خوره به کوم ځای ته ورسېږي زما د قبر حادثات زمانه به څه کوي. غرض نقشه است که از ما یاد ماند، غرض یو نقش دی یو نمونه دی یو یادګار دی چې زمانه په یاد پاتې شي په عالم کې د کتابو کې هستی را نمی بینم بقای چې ژوند لره بقا نه وینم، مګر صاحب دل روزه برحمت
کېدای شي شاید یو صاحب دل یو ښه سړی په مهربانۍ سره کونت درکار درویشان دعایي پکار د زمونږ غوندې ملنګانو کې راته دعا وکړي او یو نسخه کې داسې راغلی کونت درکار این مسکین دعایي د دې مسکین ځان ته اشاره کوي سادي صاحب چې زما په حق کې چېرته ښه سړی وي او زما نه وروستو زما یو شعر به خوښ شي او ما به یاد کړي او دعا به راته وکړي نو زما دپاره صدقې جاریه شوه. امعان نظر در ترتیبی کتاب و تهذیب ابواب ایجاز سخن را مصلحت دید تمرین روزه غنا و حدیقه غلبا چون بهش به هشت باب اتفاق افتاد و از این مختصر آمد تا به ملالت نه انجامد والله عالم بالصواب. وی امعان نظر یعنی مطلب دا دی امعان په غور و توجه کتلو ته وی یعنی په ترتیب او انتظام د ګلستان کې او د ښایسته کولو و تهذیب ابواب په ښایسته کولو او اصلاح کولو د بابونو د ګلستانه اختصار د خبرو مصلحت لیدلو یعنی زما جوور نظر څه مصلحت لیده چې دا بابونه هم لږ مختصر کو کوتاهی پکې راوله ډېر غټ کتاب مه لیکه تمرین روزه غنا تا یعنی غټ کتاب مې مناسب اونه ګڼلو او دا ثروتمن باب مالدار غنا چې دا نو دا څه ته وایي مالداره کېدو ته وایي او ثروتمن کېدو او توانګرۍ ته وایي یعنی دا باغ چې ډېر غني دی او حدیقه غلبا او د دې یو که په غنا سره دا والو او روزه غنا که غین لزیر ورکو نو د دې معنی هغه आवाज ته وایي چې سړی کې جوش او جذبه راوچتای غنا سرود आवाज خوش دې ته څه وایي غنا وایي لکه دا داسې باغ دی د دې شعرونه وایي نو تعالی به خوند درکوي سړی کې جوش ولولا شوق پیدا کوي روزه غنا په دې معنی او که پته ورکې نو دغه معنی هم صحیح راځي دا ډېر غني باغ دی دا قیمتي جواهرات دی پکې په دې اعتبار سره دا غني دی او دا وحدیقه غلبا غنې ته وایي دا ګوره او غنه باغچه چون بهش باب اتفاق افتاد لکه جنت پاتو چې دروازې لري پاتو بابونو اتفاق واقع شو لکه څنګه چې جنت و یاته دروازې لري دا مې هم پاتو بابو تقسیم کو چې په سړي بوج نه راولي او تنګیږي او خفه کیږي نه نو اصل کې او جنت وي په حقیقت کې یو دی مګر دروازې اته واقع شوي دي او گویا چون کې دغه هر دروازې حصہ کې چې کم جنت دی دا ډیر زیات پراخه دی ته به وایې چې د هر حصې جدا جدا جنت دی نو ځکه یې ولې نومونه ایښي حالان کې جنت و یو دی خو اته حصو باندې تقسیم شوي اته دروازې ورکړي او بیا ولې نومونه ایښي دارالسلام و دارالخلد جنتیات نو دارالقرار و جنت فردوس وغیرہ و اصل جنت یو دی نو لکه څنګه چې د جنت ته دروازې دي ما دې کې اته بابو لیکله دې سره مې ځکه تطبیق راوسته د جنت سره آغا باب اول در سیرت پادشاهان باب دوم در اخلاق درویشان باب سوم در فضیلت قناعت باب چهارم در فواید خاموشی دا به انشاءالله تفصیل راځي باب پنجم در عشق و جوانی باب ششم در ضعف و پیری باب هفتم در تاثیر تربیت باب هشتم در آداب صحبت و حکمت در آن مدت که ما را وقت خوش بود ز هجرت 656 بود مراد ما نصیحت بود و گفتم حوالت با خدا کردیم و رفتیم در آن مدت کې ما را وخت خوش بود پاغه وخت کې چې زما خو وختو د خوشاله چې ما د ګلستان بوستان ولیکل او ډېر خوشاله ما د هجرت 656 بود د هجرت د پیغمبر علیه السلام 656 هجری و مراد ما نصیحت بود و گفتم زما مقصد نصیحتو حوالت با خدا کردیم و رفتم په خدای می حواله کړ او زه درنه لاړم در آن مدت کې ما را وخت خش بود دا داسم تلفظ کیږي ځینې پارسیوانان نو داسې وایي در آن مدت کې ما را وخت خوش بود د ایران پارسیوانان اکثریت 90% هغوی د دې تلفظ ادیبانو دغه چې د شعر و ادب سره وابسته دي هغوی داسې وایي در آن مدت کې ما را وقت خش بود یعنی وخت خوشحاله معنی یو شی دی ز هجرت 656 بود 56 د هجرت نه 655 ته او 6 پګو ته او داسې وایي چې هجرت 656 بود ششم تلفظ کیږي ششم کیږي پنجام کیږي پنجام کیږي مراد ما نصیحت بود و گفتم زمان مرا مقصد یو نصیحت و او می قدرتا حوالت با خدا کردیم و رفتیم
حواله مې په خدای کړې او زه درنه لاړم. او بعضې وایي چې حواله دا کتاب یادوي چې دا کتاب مې په خدای ته حواله که او زه ته لاړم، ما ولیکلو خدای ته مې حواله کو. یا مخاطب ته خطاب کوي چې ته مې خدای ته حواله کړې او زه درنه لاړم، کامل پې کې او که نه کې. دې ځکه دا دیباچه هم ختمه شوه او سبا نه به انشاءالله اول باب شروع کیږي در سیرت پادشاهان. نو دا سلیس کلی حکایات دي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.